بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الحمد لله. ورنو اول ورځ مونږه د ماسوتن د تراویح نه وروسته تاسو مخې ته یو مختصر شانتي اپیل کړو چې د رمضان المبارک اخرنۍ ورځې دي او زمون او تاسو باندې د وړکې اختر هغه خوشحالي هغه را روانه ده. د بدغه خوشحالي کې مونږ او تاسو د خپل محلي غریبانان، یتیمانان، مسکینان، لاچاره دغه شانتي خپل کونډې تورسرې خویاندې میاندې چې هغه زمون او تاسو سره په دغه اختر په خوشحالو کې هغه شریک شي، لهذا د هغو سره د تعاون ضرورت دی. الحمدلله تاسو په دغه تعاون سره په دغه دوه ورځو کې مونږه 50 ماشومانو ته د هغو د اختر د فیضار جامع هغه مونږ ورکړې. په دې باندې چې مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالى څومره شکریا ادا کوو هغه به کم وي. دغه ماشومان په اختر کې زمون او تاسو سره په دغه خوشحالو کې هغه شریک شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر دور او په هر وخت کې مونږ او تاسو ته دغه تعلیمات هغه راکړي دي، هغه که د خوشحالۍ په موقع باندې او که د غم په موقع باندې. دغه تعلیمات زمون او تاسو مخې ته دي. دغه شان دي د غریب سره تعاون په حواله سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام بلها روایات هغه موجود دي، بلها فضائل په دې باب کې چې هغه موجود دي. مشهور واقعه ده او تاسو اوریدلې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د اختر په ورځ باندې د خپل کور مبارک نه تشریف را روان شو، تشریف مسجد نبوي ته راتلو. په لاره کې سم ماشومان هغه لګیا دي د اختر روز د خوشحالي مناوهي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغو باندې سلام وکړو. بیا چې د هغو نه لږ مخکې لاړو نو یو ماشوم دی سیټ ته ولاړ دی، هغه جاړي، د هغه باندې د پریشانۍ حالات دی، هغه د غم په حالات کې ولاړ دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ودرېدو، هغه سره کېناستو، تپوس یې وکړو ماشومه ته څوک یې، بچیه ته څوک یې؟ هغوی زه د دې مدینې منورې یتیم یم، زما پلار چې دی هغه وفات شوی دی، زه دې ماشومانو ته ګورم دې خوشحالي مناوهي، د دې جامې پیزار ښکلې دي، نن زما پلار نشته، نن زما جامې هم نشته، نن زما پیزار هم نشته، په دې وجه باندې چې دی غمګین او خفه ولاړ یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته روان، خو لیکن چې دغه خبرې واورېده رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ماشوم د ځان سره ملګری کړو، واپس چې دی کور ته راغی، اواز وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها ته، یا حمیره راشه، دا ماشوم مې راوستی دی، دا بچی مې راوستی دی. عایشه رضی الله تعالی عنها راځي، هغه ته غسل ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه سترګې چې دی هغه تورئ، د هغه ویښتو کې چې دی تیل لګوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سر چې دی هغه منګځوي. بیا یې تپوس کوي بچیه ته به د خپل پلار سره د اختر مانځه ته تلې که نه؟ هغوی او زه به اختر ته د خپل والد صاحب سره تلم. څنګه به تلې؟ زه به خپل والد صاحب په خپلو اوږو باندې چې دی کېنولم او زه به مسجد نبوي ته تلم، جومات ته به تلم، مسجد ته به تلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم په خپلو اوږو مبارکو باندې کېنوي، مسجد نبوي طرف ته روانې. بیا په مسجد نبوي کې چې کله ماشوم په جومات کې کېناستو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته اشاره کوي راشه، زما سره زما په منبر باندې زما خواته کېنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم په سر باندې لاس دی او فرمایي مفهوم د هغې دا دی چې چا د یتیم پرورش وکړو، چا د یتیم سره خیر ښېګړه وکړه، نو او د هغه په سر باندې د شفقت لاس کېښودو، د دغه لاس لاندې چې څومره هم بهتر راځي، الله تبارک وتعالی به د ده په عملنامه کې د هغې مقدارې نیکۍ لیکي. دومره لوی اجر او فضیلت او ثواب. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې عمل کړی دی، ما او تا به عمل کوو. بل حدیث مبارکه دی مفهوم د هغې دا دی، وایي کم کس چې د یتیم سره، غریب سره، مسکین سره مرسته کوي، تعاون کوي، وایي د ده مثال په شان د مجاهد دی. لکه څنګه چې مجاهد په میدان جهاد کې لګیا دی، جهاد کوي، بل طرف ته یو کس دی هغه د غریب، یتیم، مسکین سره د هغه پرورش کوي، د هغه سره خیر ښېګړه کوي، وایي د ده مثال هم د دغه مجاهد دی. بعضې روایتونو کې راځي وایي کم کس چې د غریبانو سره خیر ښېګړه کوي، وایي د ده مثال په شان د هغه کس دی چې هغه د ورځې روژه نیسي او د شپې چې دی عبادت کوي. دومره لوی اجر او ثواب دی. بابر چې کوم اعلان وکړی شو، د خلکو د مو سره بې انتها چې دی هغه تعاون وکړو، مرسته وکړه. نو زما دغه پیغام چې دی خپلو دغه نوجوانانو ته دی، د دغې ویډیو په ذریعې سره خپل دغه عوامو ته دی
خپل پښتنو ورونو ته دی چې دوی هم په خپله محله کې په خپل کلي کې دغه شانتې هنګامي طور باندې یو کمیټي جوړه کړي، هغو تپوس وکړي چې زموږ په محله کې څومره هم غریبانان دي، څومره هم یتیمانان دي، چې د هغو د جامو او د هغو د فیضانو بندوبست وکړی شي، او هیڅ یو ماشوم او غریب چې دی هغه به دې اختر کې بغیر د خوشحالۍ نه هغه پاتې نه شي. نن په ما او تا باندې خوشحالي ده، نن ما او تا خپل بچي له 2 او 3 جوړې چې دی جامې اخلو، ښکلې مزیدار فیضان والله اخلو. نن بازارونو ته وګورئ څومره رش شروع دی، شاپینګ سینټرو ته لاړ شئ د ښکلې ښودو ځای پکې نشته، خو لیکن د یتیم غریب مسکین په کور کې د رزق او د خوراک څه نشته، نو هغه به د اختر ورځې د خپل ماشوم بچي د فیضان او جامې څه واخلي. بابا چې ما ماشومان له فیضان اخیستل، یو کس چې دی هغه راغی په لاس کې ورسره 500 روپۍ دي، او دکاندار ته وایي د ما 3 لوڼه دي او یو مې دا ماشوم بچی دی، خو دا 500 روپۍ راله چا د سرسایي راکړې چې د خپل ماشوم بچي له فیضان واخله. ما دغه ماشوم بچی را روان کړو، نو لوڼو راته وویل چې بابا مونږ له به هم فیضان اخلې، مونږ له هم اختر را روان دی. ما ورته وویل بچیه که بل چا د سرسایي پیسې راوړې نو بیا به تاسو ته واخلم، ستاسو به بل پرې چې دی نمبر شي. نو زه خپل بچو له په نمبر باندې فیضان اخلم. وایي قاري صاحب دا دکاندار دی، وایي زه روزانه راځم ما خلکو ته ویلي په دې محله کې که تاسو پیسې ورکول غواړئ نو ما له مه راکوئ، خو لیکن دې دکاندار له ورکړئ چې زه خپلو بچو له فیضان واخلم. ای دکاندار وی روزانه دی راځي او زما نه تپوس کوي چې د سرسایي پیسې چا راوړي دي او که دې راوړي. یو ماشوم به چې د فیضان واخیستل، بیا ستاسو تعاون هغه پیسې زما سره موجود وي، په هغې باندې ما د هغه 3 وړو لوڼو چې د فیضان واخیستو، د هغه په سترګو کې یو لوی غټې اوښکې راغلې د خوشحالۍ نه، او یو لویه دعا یې وکړه چې الله تبارک وتعالی دې ستا او ستاسو د محلې والو هغه شرعي حاجات پوره کړي، په هغه سخت ځای کې چې دا ستاسو او ستاسو د محلې والو په کار راولي. دغه فیضان دا چې د کور ته وړي، د ده ښځې او د ده کور والا بیبي لیدلي، د هغې تورسرې چې کومه دعا به کړي، دغه دعا چې دا زما او ستا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ او د نجات دپاره بس دغه هم کافي ده. نن زما دغه نوجوانانو ته خپلو دغه وروڼو ته درخواست دی چې هغه لاړ شي او خپل کور کلي محله کې چې دی هنګامي طور باندې کمیټیانې جوړې کړي، او زر تر زره د اختر نه مهینه د دغې غریبانانو یتیمانانو تپوس وکړي، هغو به د خپلو خوشحالیو چې دی هغه شریک کړي. دا د یو مسلمان چې دی په صفاتو کې راځي. کامل مؤمن مسلمان هغه دی چې د هغه باره کې همدردي، د هغه باره کې خیرخواهي، د هغه باره کې احساس وي، د هغه باره کې دلسوزي. که دا صفات پکې چا کې موجود دی، دا کامل مؤمن دی، د مسلمان دی، دا د اهم صفاتونه دي. الله تبارک وتعالی د مال او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.